أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ دې آیاتونو مبارکو کې د یو عظیم وعده ذکر دی چې هغه وعده د مخلوق او د خالق په منځ کې شوی ده او دې وعده ته وعده ازلی عهد ازلی یا عهد الست ویلی او هغه وعده دغه وعده د عهد ازلی وي چې په ازل کې الله کوم وعده غستې و یا ورته عهد الست وي چې الله تاسو کې تاسو رب نیمه نو ټول الارواح چې کوم دی په یو ځای باندې وویل چې قالوا بلا ولن الله پاک د زمونږ رب یې نو دا وعده الله جل شانه اغست دا اقوال به متعدد دي خو یو قول به دا دی چې دا وعده الله رب العالمین په عالم الارواح کې اغست ده او بعضی مفسرین وی چې نه حضرت آدم علیه السلام چې په کوم وخت کې د جنت نظمو کې تراتلو نو په هغه وخت کې په عرفات کې په وادي نعمان کې دا وعده الله پاک د ټولو ارواحونو اغست ده وعده د څنګه اغست ده خو راجح کول دا چې دا وعده الله په عالم الارواح کې اغست ده خو تش روحونه یې نو راجمع کړي روحونو سره الله پاک جل شانه جسمونه ورکړي حدیث مبارک کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې الله رب العالمین په عالم الارواح کې د حضرت آدم علیه السلام د شانه د نرو میګو په شکل کې دا ټول انسانان پیدا کړ دا ټول انسانان د الله پاک پیدا کړو او بیا ول عقل او فکر او سوچ ورکو دا نه چې نه پوهېدل پوهه ول الله ورکړه او دا غینه ورستو دی الله رب العالمین وعده واغستله چې الست بربکم زستاسو رب نیمه ټول په یو आवाज باندې چې قالوا بلا ولن الله پاک د زمونږ رب یې کنه نو ټول دا وعده چې کوم دی د الله پاک سره کړی او حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې دا وعده د حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې دا الله پاک دغه د عالم الارواح دغه وعده دا ما ته یاد ده او دا راته یاد دي چې زمانہ ګس طرف ته سوق ولاړو خي طرف ته نه سوق ولاړو کسان راته یاد دي چې سوق رانه ولاړو او وعده د د الله پاک یاد چې زمونږ الله په کم ټیم کې دا وعده غستله چې تاسو رب نیمه نو مونږ ټول په یو आवाज باندې ویلو چې الله ولنه د زمونږ رب نو دا ټول روحونه الله پاک پیدا کړی دي بلکې یو روایت کې راځي نبی عليه السلام فرمایي حدیث مبارک چې الله رب العالمین خپل دست قدرت دا د حضرت آدم علیه السلام په خي طرف باندې کې خلو په خي طرف باندې دا غینا سپین شکل کې چې کوم دي د میګو سپین شکلونه چې کوم دي پیدا شو او بیا چې کله په دې ګس طرف باندې الله پاک د حضرت آدم علیه السلام په ګس طرف باندې خپل دست قدرت د خپل قدرت لاس دا الله کې خودو دا غینا د تور شکل والا میږي چې کوم دي پیدا شو نو دا سپین شکل والا چې دا جنتیان نبی رسول الله فرمایي چې دا سپین شکل والا دا جنتیانو او دا تور شکل والا چې وو نو دا دوزخیان صحابي تبوس کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
چې دا جنتیان او دوزخیان پیدا کړل نو د څنګه چلو کولا دا خو الله په ازل کې جهنميان پیدا کړی دي نو دا خامخا جنت ته ځي او دا کوم جنتیان پیدا کړی دي دا خامخا جنت ته ځي نبی عليه السلام ته فرمایل چې دا کوم دوزخیان پیدا کړل نو دی ته به د دوزخ والا عملونه آسان شي او دی به توینو چې دی به دوزخ والا عملونه کوي او دی د مرګ دغه دوزخ والا عملونه کې راځي او چې کوم جنت والا پیدا کړی دي نو دی ته به جنت والا عملونه آسان کی دا بہت آسان دي او دی به توینو چې دی د جنت والا عملونه کې لګیا دي او دی له مرګ جنت والا عملونه کې راځي جنت والا عملونه کې ودیله مرګ راځي نو انسان لدا نه دی پکار ځکه د انسان اعتبار چې کوم دی د ایمان او د جنت ته دخول لپاره دا خاتمه لاره دي او سړی د ټول عمر چې کوم دی وګدوګ د نبلونه کړی دي او لوی چې کوم دی کارونه د دین کړی دي او خاتمه په کفر سره وشو دي سونه کړ دی جهنم ته داخلي یو سړی د ټول عمر کفر کې تیر کړی دی یو سکند وړاندې یو من وړاندې د مرګ نه د ایمان راوړو دې باندې چې کوم دی جنت ته ور داخلي نو بده باندې یو سړی له مطمئن کېدل نه دی پکار چې خو مسلمان یم او چې باندې جنت ته ځمنه بس پکار دا د سړی جنتی اعمالو کې اولګي او د الله پاک نه دعاګانې کوي چې الله زما خاتمه دا په ایمان سره وکړي دا ټول ارواح الله پاک جل شانه را جمع کړي او بیا د ټول ارواحونه چې کوم دی واده اغستې ده او ټول ارواح د الله جل شانه سره وعده کړی دا چې الله پاک ته زمونږ ربي کیفیت سو په کوم کیفیت کې دا پیدا شو نو مفسرین وی چې د حضرت آدم علیه السلام لا مبارک سوره شو او دا غینه چې کوم دی دغه د نرو میګو په شکل کې انسانان پیدا شو او چې کله پیدا شو الله پاک ورله سوچ او سمج او پوهه ورکړه دا غینه ورسته الله چې کوم دی تاسو کې چې تاسو رب نیمه ټول وی چې بشک الله پاک ته زمونږ رب او بعضی مفسرین وی چې نه د سر د ویختو د ویخنه د حضرت آدم علیه السلام انسانان د سرو میګو په شکل کې د نرو میګو په شکل کې پیدا شو او د دې پیدا شو چې لکه ګرمي وشي او د ار ویخته د لاندې دا خوله چې کوم دی ګوټه خوله چې کوم دی راوځي دک شان د هر ویخته نه چې کوم دی دغه میګي پیدا شو او دا دغه بچیو د حضرت آدم علیه السلام او بیا ولا الله سوچ او فکر ورغو بیا دی واده واغستله چې الستو بربکم ټول به یو आवाज باندې وی چې قالو بلا انت ربنا ته زمونږ رب نو دا واده چې الله په عالم الارواح کې اغستې ده نو دا واده یوازې د ارواح نه ده اغستې جسمونه ورسره د جسم او د روح د دواړو نه واده اغستې ده ځکه چې حضرت آدم علیه السلام د شانه بچیان پیدا شو دا غي رنگونه سپینو سپین دا خو د روح صفت نه دا خو د جسم صفت یا بعضی روایتو کې راځي چې دا غي په تندي کې نور چې کوم دی زلید رڼا یې کولې تندي نو رڼا دا خو د روح صفت نه دی دا د جسم صفت دی نو الله چې په عالم الارواح کې د دینه کوم واده غستې ده نو د جسم او د روح ته دواړو نه اغستې ده سره د عقل او فکر نه عقل او فکر ولا ورګړي دا غي نه ورستو دی الله پاک دغه واده اغستې ده نو دې کې د هغه وعده ذکر دی چې واذ اخذ ربک هر کله چې رو باسل ربستا من بني آدم د بني آدمو من ظهورهم من بني آدم د بني آدمونه من ظهورهم یعنی د هغوی د شاګانو نه ذریتهم د هغوی اولاد نو دلته کې دي چې د بني آدمو بني اولاد ته ویل شي او آدم علیه السلام یعنی د آدم علیه السلام د اولاد نه چې کوم دي انسانانو دغه د شاګانو نه انسانان پیدا کړو د آدم علیه السلام د اولاد د شاګانو نه انسانان پیدا کړو او حدیث مبارک کې دي چې د حضرت آدم علیه السلام د شان انسانان پیدا کړو قرآن کې دي چې د حضرت آدم علیه السلام چې کوم اولادو د هغې د اولاد د شاګانو نه چې کوم دی انسانان پیدا کړو د هغې اولاد ته پیدا کړو بیا دې واده واغستله او حدیث مبارک کې دي چې د حضرت آدم علیه السلام د شان انسانان پیدا کړو د هغه اولاد ته پیدا کړو نو دې کې ظاهري تعارض په نظر باندې راځي چې هلته کې دي چې د آدم علیه السلام د شانه پیدا کړو دلته کې دي چې د آدم علیه السلام د اولاد د شانه پیدا کړو نو دواړه
دواړو کې تطبیق دا دی یووالی پکې دا دی چې ړومبې د حضرت آدم علیه السلام د شانه دغه چې کوم صلبي بچي دي قابیل او حابیل او دغه د شانه چې کوم صلبي چې کوم دغه د املا نه پیدا شوي دي هغه بچیان د حضرت آدم علیه السلام نه پیدا کړو بیا د هغې چې کوم بچیانو د هغې نه پیدا کړو بیا د دا سلسله را روانه وه تر قیامته پورې چې کوم انسان لا نه دی راغلی قیامته پورې به چې څومره انسانان راځي د هر ملا نه چې کوم دی اک شان دي بچیان دغه چې څومره بچیانو هغې ته پیدا کړو نو تطبیق پکې راغی د آدم علیه السلام نه پیدا کړو بیا د آدم علیه السلام چې کوم اولادو بني آدم د هغې نه پیدا کړو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ هر کله چې رو کاږل رب ستا من بني آدم د بني آدمونه من ظهورهم د هغوی د شاګانو نه ذریتهم د هغوی اولاد واشهدهم اګوایان کړل دوی علی انفسهم په خپل ځانونو باندې او بیا ګواهان هم کړل چې الستو بربکم وعده دې ټول خلکو مخکې واغستله نو دې ټول سوې قالوا بلا بشک الله پاک قالوا بلا ولې د زمونږ ربي نو واشهدهم او ګواهان کړل دوی علی انفسهم په خپل ځانونو باندې او پسې ګواهان کړل په دې خبره چې الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نیمه قالو نو دوی ټول ویل بلا ولنا ته زمونږ رب یې شهدنا او ګواهي کوو مونږ په دې خبره چې ته زمونږ رب یې قالو دوی ویل بلا ولنا شهدنا مونږ ګواهي کوو په دې خبره باندې چې ته زمونږ رب یې ان تقولو اوس الله وجه ذکر کوي چې ستاسو نه مې دا وعده د څه د وجې نه واغستله ګواهان مې د څه د وجې نه تاسو جوړ کړی د دې د وجې نه ان تقولو دا چې تاسو ونوایې دا خبره یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې انا کنا چې بېشکه وو مونږه عن هذا د دې توحید نه غافلین بې خبره چې تاسو په ورځ د قیامت بیا دا ونوایې چې مونږ ته خو پته نه وه چې ته زمونږ رب وي او مونږ ته خو پته نه وه چې ته بس صرف یو ته زمونږ رب وي یو ته زمونږ الله خالق مالک وي بل څوک نه یو ته د عبادت لایق وي بل څوک نه چې په ورځ د قیامت بیا دا ګیره ونه کړي دا عذر پیش نه کړي د دې دپاره الله وایي ستاسو نه ما په عالم الارواح کې وعده واغستله ان تقولو دا د دې وجې نه چې تاسو ونوایې دا یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې انا کنا چې بېشکه وو مونږه عن هذا د دې خبرې نه توحید ستانه غافلین بې خبره او تقولو یا دا خبره تاسو نه کوئ چې انما اشرکه بېشکه شرک کړی دی آباؤنا زمونږ پلارانو نیکونو من قبل مخکې د دې نه وکنا وو مونږه ذریة اولاد من بعدهم وروستو د هغې نه چې دا خبره ونه کوئ چې بس مونږ خو خپلو پلارانو نیکونو ته کتلي دي هغې به شرک او مشرکانو نو مونږ سره مشرکان شو نو مونږ ته خو نوره پته نشته دی چې دا خبره بیا ونه کوئ زه ستاسو نه په عالم الارواح کې وعده اغستې ده من بعدهم رسل د دوینا افتهلكنا نو آیا تهلاکوي مونږه بما په هغه عمل سره فعل المبطلون چې کړي دي باطل پرستو خلکو یعنی زموږ د مشران خو باطل پرسته وو هغې کړي دي مونږ هغې ته کتلي دي نو ته مونږ په دې عمل باندې هلاکې په دې عمل باندې ته مونږ راګیری نو الله وایي چې دا ګیله بیا په ورځ د قیامت راته ونه کوئ د دې وجې نه مې ستاسو نه په عالم الارواح کې وعده واغستله او الله یوازې وعده نه ده اغستې وعده یې هم اغستې ده د هغې وعدې د یاد دهانۍ دپاره الله رب العالمین وخت په وخت انبیا رالیږلي هم دي چې هغه وعده د انسانانو ته یاد کړي چې ګوره تاسو خپل رب ته ویلي چې قالو بلا انت ربنا بېشکه الله پاکه ته زمونږ رب یې دا خبره تاسو کړې وه نو د دې وعدې د یاد دهانۍ دپاره حالانکې دا ډو پکار نه وه خو دا د الله احسان دی او دا د الله رحم دی او کرم دی په دې انسانانو باندې چې الله دې وعده هم اغستې ده او بیا د هغې وعدې د یاد دهانۍ دپاره چې کوم دي انبیا علیهم السلام هم وخت په وخت باندې رالیږلي دي چې دوی د هغه وعده یاده کړي چې زما د انسانان جهنم ته لاندې شي نو دا د الله رحم او کرم او احسان دی حالانکې چې دوی نه وعده اغستې بس دقه پوره وه اوس دغه وعده پیدا څه ورکوي نو علما وایي چې هغه وعده بعضې خلکو ته خو نه دی یاده مونږ ته خو نه دی یاده زمونږ ذهنونه ډېر کمزوري دي مونږ ته خو نه دی یاده هغه وعده چې کوم الله زمونږ نه اغستې ده خو هغه پیدا دا ورکوي چې هغه په هغه چې کوم دی د یو تخم حیثیت لري د تخم یو سړی تخم ورواچي که نه نو د دې چې یو سړی بیا حفاظت کوي او خیال ساتي د اوبو د سپری د هر یو څیز خیال ساتي
نو دا بیا چې کوم دی خپل مقام ته ورسي بیا دغه ونه میوه ونیسي. نو هلته کې عالم الارواح کې چې موږ کوم اقرار کړی دی الله پاک سره وعده وکړې ده نو دا د تخم حیثیت لري. ایمان هغه تخم راله الله هلته اچولی دی. د آدم علیه السلام د ښي طرف نه پیدا کړي دا تخم راله الله هلته اچولی دی. اوس دلته کې پیغمبران علیهم السلام راغلي دي هغې موږ ته توحید بیان کړی دی هغه وعده یې راته بیان کړې ده محنت یې کړی دی. دا ټول کارونه چې بیا نیک کارونه کول د پیغمبرانو خبرې یادول په هغې عمل کول او دغه رنګې نیکو مجالسو ته تلل دا ټولې خبرې بیا د دغې تخم هغه خیال ساتل دي هغې له اوبو ورکول دي هغه چې کوم دی د سړځای ګرمۍ نه بچ کول دي. نو بیا به د هغې نه وروستو تاسو د ایمان هغه ثمره او د ایمان هغه میوه دا میلاویږي. نو دې ته وایي چې او تقولو یا تاسو دا ونه وایئ چې انما اشرکه بېشکه شرک کړی دی آباؤنا زمونږ پلارانو من قبل مخکې د دې نه وکنا و مونږ ذریة د هغې اولاد من بعدهم وروستو د هغې نه. نو بس مونږ هغې ته کتلي دي نو شرک چې دا خبره ونه کوي. افتهلکنا نو تاسو دا خلک به څه وایي چې تاسو بیا دا خبره ونه کړئ چې افتهلکنا آیا ته هلاکوي مونږ الله پاکه بما په هغې عمل سره فعل المبطلون چې هغه کار سره چې هغه باطل پرستو خلکو کړی دي زموږ مشرانو کړی دي چې دا خبره ونه کوي. تاسو به چې کوم دی توحید بیانوي په توحید به عقیده لرئ او ستاسو مشران به هم لري او چې ستاسو مشرانو بد کار کړي هغې ته به سزا میلاویږي او تاسو بد کار کړي تاسو به جدا سزا میلاویږي. دا نه چې هغې پسې تاسو تلي یې نو تاسو ته به سزا نه میلاویږي هغې ته میلاویږي نه تاسو هغې پسې لاړئ په غلطه باندې نو تاسو ته به سزا میلاویږي. وکذلک دغه رنګ نفصل الآیات موږ تفصیل سره بیانو آیاتونه ولعلهم او دپاره دي چې دوی یرجعون هغه طرف ته راوګرځي نه الله پاک طرف ته راوګرځي. دا اپلو سره ووایم لفظي ترجمه که نه تېر شوي پاتې شوي دی که نه ثواب یې وګوري بیا به ډېرېږي صحیح دی. وإذ أخذ ربک او یاد که هغه وخت چې را وباسل ربک رب ستا من بني آدم من بني آدم د بني آدمونه یعنې د آدم علیه السلام د اولاد نه من ظهورهم د هغوی د شاګانو نه ذریتهم د هغوی اولاد واشهدهم او گواهان کړل دوی علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې الستو بربکم آیا زه نیم رب ستاسو قالو نو دې ټولو وویل بلا ولې نه ته زمونږ رب یې شهدنا مونږ گواهان یو په دې باندې شهدنا مونږ گواهان یو گواهي کوو مونږ ان تقولو او قالو دوی وویل بلا ولې نه ته زمونږ رب یې شهدنا گواهي کوو مونږ په دې باندې چې ته زمونږ رب یې قالو بلا قالو دوی ویل بلا ولې نه شهدنا مونږ گواهي کوو په دې چې ته زمونږ رب یې ان تقولو الله وی دا گواهي مې څه د وجې نه واخیستله همې دې وجې نه واخیستله ان تقولو دا چې تاسو دا ونه وایې یوم القیامت په ورځ د قیامت انا کنا چې بېشکه مونږ وو عن هذا د دې توحید نه غافلین بې خبره چې تاسو بیا دا عذر پیش نه کوئ چې مونږ خو د توحید نه بې خبره وو د دې وجې نه مو د بوتانو عبادت کړی دی او تقولو یا تاسو دا ونه وایئ انما اشرک آباؤنا چې بېشکه شرک کړی دي زمونږ پلارانو نیکونو من قبل مخکې د دې نه وکنا ذریة او مونږ اولاد من بعدهم وروستو د هغوی نه افتهلکنا نو آیا ته هلاکوي مونږه بما په هغې عمل سره فعل المبطلون چې کړی دي باطل پرست خلکو وکذالک او دغه رنګې نفصل الآیات مونږ تفصیل سره بیانو آیاتونه ولعلهم یرجعون او د پاره د دې چې دوی راوګرځي دوی رجوع کړي الله تعالی طرف ته واذ اخذ ربک او یاد که هغه وخت چې مونږ راوباسل واذ اخذ او یاد که هغه وخت چې راوباسل ربک رب ستا من بني آدم من ظهورهم د بني آدمو د شانه ذریتهم د هغوی اولاد واشهدهم او گواهان کړل دوی علی انفسهم د دوی په ځانونو باندې الستو بربکم وی فرمایل الستو بربکم آیا ستاسو رب نیما قالو نو دوی وویل بلا ولنا شهدنا گواهی کوو مونږ چې زمونږ رب
دا وعده دې دی وجه نه واغستله ان تقولوا دا تاسو انوای یوم القیامت ورځ د قیامت انا كنا عن هذا غافلین چې مونږ به خبر توحیدنا انا كنا چې بشک مونږ عن هذا د توحیدنا غافلین به خبره او تقولوا یا تاسو دا انوای انما اشرک آباؤنا چې بشک شرک کړي دي زمونږ پلارانو نیکونو من قبل مخکې د دینا وکنا ذریه او مونږ اولاد من بعدهم رست د دوینا افتهلكنا نو آیات هلاکوي الله تعالی مونږ لرا بما په سبب د هغه سو فعل المبطلون چې کړي دي باطل پرستو خلکو وکذالک او د غرنګ نفصل الآیات مونږ تفصیل سره بیانو آیاتنا ولعلهم يرجعون د پاره د دې چې دوی واپس راوګرځي دي رجوع کوي الله تعالی طرف ته سبحان الله بحمدی سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين.